ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو او کورونو کی آواز اوریدونکو با حیا اور با پردہ تور سرو خیندو میندو دی کی حس شک نشتا چه مونگ تاسو دا اللہ رب العالمین بندگان یو اور دا هم یقینی خبر دا چه مونگ طول اللہ سبحانہ و تعالی تا محتاج یو او دی کی حس شک نشتا چه مونگ طول دا کامیابی گنو چه پا آخرت کے مونگ جنت تلاڑ شو دے کے ہم شک نشتا چه پا مونگ کی حس یو کس پا خپل عمل جنت تا نشتلے مگر دا اللہ سبحانہ و تعالی پا فضل سربا جنت تزو حدیث دا ترمیزی کی ذکر کری دی پیغمبر علیہ السلام فرمائل اے زما صحابہ خطاب چاہتا ہو کو صحابہ ہوتا دا امت بہترین خلق کنتم خیر امہ خلق دا دی مشہور معنی کئی تاسو غور امتی دا ترجمہ غلط ہے خیر امت انتا دا عالمان صاحبان مرکب اضافی ہوئی دا مضاف مضاف لے ترجمہ کئی کنتم خیر امہ تاسو دا امت غور خلقی تمام امت دا سے غوروالی چی اغی کے صحابہ و امت یو شان شیدام دا صحابہ و شان مناسب ندا کنتم خیر امہ تاسو دا امت غور خلقی امت منطول شو کنشو خوب امت کے غور خلق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغیت دا اللہ حبیب فرمائی چی تاسو کی یو قسم پخپل عمل باندی جنت تنشیت لی ویرید الصحابہ کرام او خام خادادا ویر مقام دے اڈی روخیار خلق و صحابہ کرام دا سے سوالو نے اکڑی دی چی مونگ تے دین آسان کڑا دے سخو زمونگ دا خلقو تکلفاتی چی دین گرانی کپلان کے مسئلہ دا سی شی او دا سی شی نو بیا بسی بیا بجیو رائے تا ضرورتی یو صحابہ کرامو چی داغی پا ہر سوال کی دین آسانے دو وَأَنْتَ يَا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ خو ٹک دا پخپل عمل جنت تنشتلے او ستاس پوزیشن دے اے دا اللہ حبیبہ تب ہم پخپل عمل تلیشے او کنشتلے دا اللہ حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذن انا
زمام دغه حال دی که الله مې په خپل فضل جنت ته وردن نه کی دا به د الله فضل وي ورنه زه خپل عمل د دې جوګه او مستحق نه ګرځوم چې زه پې ذمه واخلم چې زه به جنت ته خامخا ځم دا د تقوا هغه اعلی ظرف دی نو عرض مې دا کو مونږ تاسو جنت د تللو تمدار یو خدا الله سبحانه وتعالی فضل به ورسره شامل حال ګرځو کدا الله سبحانه وتعالی فضل مونږ سره ملګری نشي نو مونږ په خپل عمل جنت ته تللې نشو اور د الله فضل به علی کیږي چې دې زړه کې دنه د الله سبحانه وتعالی یره ځای کې د الله خوف ځای کې اور دا اصل تقوا ده حسن بصری رحمت الله علیه تچاویلو چې زوی په دین اسلام دومره پوه شم چې اصل په دین اسلام کې تقوا ده خو د دې تقوا مطلب څه دی وای دا هر عالم د خپل علم مطابق وی اے حسن بصری رحمت الله علیه تیرا تو وایا او دا قول شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په خپل کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الداء والدواء کی لیکل دی حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی ما ته د تقوا د ټولو نه مفهوم دا ښکاری چې د سترګې رف د غوږونو کنکشن د جبې خوځېدل د دماغو خیالات د زړه دړکنه او تصورات دغه رنګ د خپو تلل دا صرف او صرف د الله د حکم او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقې تابع کی وای دې ته وای تقوا اوس چې تقوا ته سوچو کې نو ګران کار دی که آسان کار دی ډېر ګران دی مونږ خو معاشره کې وایو زه متقی یم پلان کې متقی دی خو که تقوا دې ته وایي چې خپل غوږونه د الله د حکم تابع کول که تقوا دې ته وایي چې خپل سترګې د الله د حکم تابع کول خپل لاس او خپل خپې د الله د حکم تابع کول دي نو داسې تقوا نه شاید چې نن معاشره خالی ده زړه کې دا درد پیدا کول پکار دي چې زه به متقي څنګه جوړېږم د الله نه یریدونکي څنګه جوړ شم دا درد او غم اصل شی دی ورونو پکار دا دی چې دا پیدا کو که ښځې دي او که نارینه دي خو دا یو اجتماعي غم دی چې د الله سبحانه وتعالی سره تعلق د الله مینه او د الله محبت دې زړه کې وردن نه ځای شي کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ د سیدنا عمر رضی الله عنه نه تپوس کړو او بل روایت دا سم ابن کثیر ذکر کوي چې سیدنا عمر ته تپوس کړو چې ته چرتا د تقوا تعریف څنګه کې تقوا څه ته وایي نو عمر ته ورته وای ته چرته په لار باندې تلی داسې لار چې پاغه ډیر ازغي وی او په ازغو ول لار باندې خو تلین وای ته چې تلین استاد څه کیفیت وای ما د خپل کپڑے ځان سره جوخت راونی سره او د هر ازغینا او د هر ضرري سیز نه میزان بچکو روانم ورته یم دک تقوا ده چې په لار بداسه روانه ناس ته بدی داسي چې قدم قدم بدا خیال کې چې زمانه د الله نافرمانی ونشي د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت ونشي دا قدم قدم د الله حکم او د محمد مصطفی اطاعت او د دې د نافرمانی نه ځان ساتل چې دي دا اصل تقوا ده سوچ اوس پکار دی چې دا تقوا مونږ کې حاصل لکنه ده حاصل دا یو ضروری چیز دی او الله سبحانه وتعالی دې تقوا ته اشاره کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو
اتقوا الله د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد او روان جون باندې نظر وکړئ چې تاسو د آخرت دپاره د ځان نه مخکې څه لیږلي دي. د زړه کې لږ سوچ وکړو دا ورځ زما تېرېږي زه رب ته روان یم دا کم اعمال زه لیږم. په ژبه غیبتونه دي. کم سړی چې په ژبه غیبتونه کوي دا متقي کیدی شي؟ د ژبې صلاحیت زمونږ الټه روان دی. په ژبه ناروا خبرې دي، باطل خبرې دي، دا د ژبې تقوا ماته شوه. د نظر حفاظت نشته، دا د سترګو تقوا ماته شوه. د غوږونو حفاظت نشته، دا د غوږونو تقوا ماته شوه. د زړه حفاظت نشته، هر نمونه خیالات ورته راولو او بیا په هغې باندې تفصیل کوو، دا د زړه تقوا ماته شوه. په لاسو په خپو د خېټې تقوا داره چې حرام ورته ماچوه. دا ټول صلاحیتونه موږ مات کړي دي او روان یو رب ته. سفر مو دی آخرت ته، مخامخ کېدل مو دی رب ته. ای قومه سوچ په دې باندې پکار دی، اول مال او بیا تاسو له چې کوم رب ته روان یو آیا د دې قابل یو چې هغه رب سره مخامخ شو؟ ای مسلمانه د خپلې ژبې دا خبرې دې راجمع کا، د خپلې ژبې باندې لږ سوچ وکړه آیا دا د الله د احکاماتو موافق چلیږي؟ که ستا ژبه د الله د احکاماتو موافق نه ده نو اے مسلمانه ته رب ته جاړې ولې نه؟ اے مسلمانه ته رب ته توبه ولې نه وباسې؟ ستا ملاقات رب سره دی، ستا د ژبې معامله کې ته پیل یې. که عالم په ژبه حق نه بیانې، که عالم د حق پرچار نه کې، نو اے عالم دینه دا خو د تقوا خلاف ستا ژبه استعمالیږي. سبا به رب سره څنګه پیشي کې؟ ستا ژبه که ته امي دا د حق په تایید کې نه استعمالیږي. د ژبې تقوا زمونږ ماته ده. ای خلقه د چا چې ژبه د الله د احکاماتو تابع نه وي، زمونږ به د رب سره ملاقات څنګه وي؟ دا ژبه کنټرول کول، دا ژبه د نارواو نه بچ کول، دا اصل تقوا ده. د ژبې د دې تقوا نیت به کوو که نه به کوو؟ نه رفته رفته د عمل میدان ته وځو. الحمدلله یو سړی چې اهل الحدیث شي، د قرآن او د حدیث منهج خپل کی، ماشاءالله ماشاءالله د دنیا د هرې ګمراهۍ نه دی بچ شو، د سره یو ډال حاصل شو. نه چې قرآن او حدیث باندې عمل کوونکي خلک د تقوا طرف ته قدم اوچت نه کي، د بل چا نه زمونږ دا تمه شته؟ نور خلکو له خو مونږ الله ته جړه او فریاد کوو چې الله دې د دې عقیدې اول د قرآن موافق کی، د دې اعمال د الله د احادیثو د رسول الله علیه السلام موافق کی. تقوا د هغې دویم نمبر ده. او چا ته چې الله د قرآن او د حدیث عقیده نصیب کړه او دې فوراً ژبه غوږونه او سترګې د الله د احکاماتو سره موافق کوي، نه ته پوه شه چې د دا عزم هم نه دی کړی چې زه د الله د دې نعمت شکر ادا کړم. پکار دا ده زه هم د تقوا والا خلک چې د قرآن او د حدیث والا خلک متقیان نشي، نو بل څوک تقوا والا بیا شته چې مونږ دا عزم وکړو نن نه بعد دا نیت وکړو چې د عمل په میدان کې زه نن خپله ژبه تلم چې په دې ژبه به زه غیبت نه کوم، په دې ژبه به زه چغلي نه کوم، په دې ژبه به زه مسلمان ته اذیت نه رسوم، په دې ژبه به زه د باطل تایید نه کوم، په دې ژبه به حق وام، قال الله به پیوام او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیوام، او د تمامو نارواو نه به زه دا ژبه بچ کوم. دا د ژبې تقوا ده. انشاءالله ټول به شروع کوو که نه به شروع کوو؟ او الله دې وکړي چې زمونږ زنانه د هغې د ژبې تقوا شروع شي. اواز اوري زنانه؟ بهرحال ځکه نیم امت د پیغمبر علیه السلام کورونو کې دی او د ژبې تقوا د نارینه و ماته ده، خو د زنانه خو د الله رحم وکړي.
کدی زنانو قرآن او حدیث دکړل والله داسې زنانه شته د مدارسو کې رز شپه قرآن او حدیث سره کار وي نه غیبت وي نه چغلې وي نه د ځان درنۍ نه د بل سپکۍ خو چې کوم زنانو تر قرآن او د حدیث تعلیم نه وي حاصل بی د غیبت نه پاغي ټیم پاس کیدی شي دیو جن ای زنانو قرآن او حدیث دکې او دا په هر مجلس کې وای د حق خبرې کوي دا ستاسو د ژبې تقوا ده پیغمبر علیه السلام فرمایلو څوک چې مال د دې ژبې ضمانت راکړي اضمن له الجنه حدیث ابو داود شریف کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زب ورله د جنت حفاظت او ذمہ داری ورکړم ډیره غټه خبره ده دا ژبه نن عزم کو د ژبې تقوا شروع کو ناروا پې نه وایو حق خبره باندې که سر زی نو دا ژبه په حق عادت کو دکه سي د غوګونو خپل تقوا ده چې دا عزم کو چې د غوګونو تقوا شروع کو هغه دا ده چې ناروا په ماورا غیبتونه په ماورا حسدونه د کینې او د عداوت خبرې په ماورا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات په وورا قرآن او حدیث په وورا د حق پرستو عالمانو د دین تذکرې په وورا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث طبرانی کی ذکر ده او شیخ البانی رحمت الله علیه په حاشیه د مشکات کې وایي چې سند ضعیف ده خو د تعدد طرق د وجه نه ورته تقویت ملاو شوی ده او درجه د حسن کې ده پیغمبر علیه السلام فرمایل د ګناه او د تقوا د ماتېدو اوله بدفریزي غوږونه دي غوږونو ته د قرآن او د حدیث خلاف خبره رااله د بېدینۍ خبره رااله زړه کې رضا ورکو په سترګو په لاس او خپو د عمل ورکو نو ګناه ته جوړ کړي دې وجې نه خپل غوږونه دا د الله د دین او د الله د حکم تابع کول دي قرآن او حدیث په وره اے مسلمانا ستا دا سترګې دي د دې خپله تقوا ده سړو ته ځان له الله حکم کړی دی ښځو ته ځان له الله سبحانه وتعالی حکم کړی دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر علیہ السلام د مسلمانانو ته ووایه سړو ته یغضوا من ابصارهم چې خپل سترګې او خپل نظرونه ټیټ کړي غض پته وي چې کتم ګوري او دا لاس دې موته داسې نیولي کنایه د زیات حفاظت د سترګو نه د څومره ناشنا احکامات الله سبحانه وتعالی د امت ته بیانوي دې سترګو د لاسه اے امت ته عظیمه فتنه کې مبتلا کیږي نو قرآن او حدیث تعالی داسې اصول درکوي چې ګناه نه دې بچ کوي یغضوا من ابصارهم خپل سترګې ښکته کا پلار پردې زنانه ته مه ګوره خپل سترګې ښکته کا که پلار یو زنانه راله او ستا نظر هغه زنانه ته ور واوړېدو او په هغې دې نظر ټینګ کو نو فلست بمتقین محمد رسول الله علیه السلام فرمایي د طبراني روایت دی ته اډو متقی نه ته اډو د الله نه یریدونکي یې نه اور حدیث شریف کی راضی کنز العمال بسنن النبی والاقوال کی روایت ذکر کړه ده فرمایي الله رب العالمین چې کم سړی په دې غوږونو هر څه اوري هیڅ پروا پې نه کوي په دې سترګو هر څه ویني او هیڅ پروا پې نه کوي الله فرمایي جهنم ته به ولم هیڅ پروا به ونه کوم الله سبحانه وتعالی دې موږ د جهنم د تلو نه بچ کړي او دا به علا بچ کیږو چې واقعي ځان د قرآن او د حدیث تابع کو د تقوا مفهوم قرآن کله وایي ادخلوا فی السلم کافه اے مسلمانانو اسلام ته پوره پوره وردن نشه که پوره نه وردن نه کېږي ته متقي نشي جوړېدی د ځان د الله د حکم تابع کول نو بیا دویم نمبر کې الله سبحانه وتعالی زنانو ته فرمایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن
صرف مؤمنانو سړو ته خطاب نه دی، مؤمنانو ښځو ته م ووایه چې یغضضن من ابصارهن، تاسو م خپلې سترګې ښکته کړئ. دا د تقوا لارې سنو ته م ښیي، د تقوا لارې زنانو ته م ښیي. او دا ولې دنیا کې ښیي چې سبا په جهنم کې چغې ونه وهئ، سبا د جهنم ځای نه شي، سبا هغه سروس کروټ کو ته ور نه شي. د قرآن او د حدیث منورو عقیدو والو څومره به د شرم خبرئ چې زمونږ عقیدم د قرآن او د حدیثي او د سترګو د مخالفت د وجې نه، د بد نظرۍ د وجې نه، د ژبې د غلط استعمال د وجې نه، د غوږونو د غلط استعمال د وجې نه، سره د قرآن او د حدیث نه مونږ جهنم ته روان یو. لوی هلاکت او تاوان به زمونږ یو که نه وي. لږ ځان ته م سوچ وکړو، ټول عمر بل ته ګوتې نه نیسو، پلان کې داسې او پلان کې داسې. ای د قرآن او د حدیث وروره، الله دې نه وکړي که دا نور خلک جهنم ته لاړ شي، مونږ وایو عقیده خرابه وه، د الله او د رسول الله علیه السلام حاکمیت پې نه منو، فقها مجتهدین پارټیانې تنظیمونه حاکمان جوړ کړو، خو شو چې لاړل. لیکن چې د قرآن او د حدیث داعی د دې د وجې جهنم ته ځي چې دې متقین و، د سترګو کې حیا نه وه، د ژبه کې حیا نه وه، د غوږونو کې حیا نه وه، د لاس خپو د حیا طرف ته تلل نه کول. ای زما ورونو، هغې نه لوی جړا به صحیح، هغې نه لوی تاوان به صحیح، هغې نه لوی خفګان به صحیح چې سره د قرآن او د حدیث د دعوې نه مونږ جهنم ته روان یو. الله دې مونږ بچ کړي. نو عرض مې دا کو چې دا خپل اعمال دا د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو پوره پابند کول دي چې الله سبحانه وتعالی مونږ نه خفه نشي. اور د تقوا دویم مفهوم حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا بیانوي چې تقوا وی دیتا چې هیڅ څوک نشتا، هیڅ څوک نشتا، اور بیا هم ته ګناه د دې د وجه پرېږدې چې زما رب شته. ته ډېره لویه خبره ده. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، دا ډېر لوی صفت دی او دا به ځان کې راوستل غواړي. د ټوله معاشره کې چې یو سړی په حدیث و عمل کوي، رفع الیدین کوي، یمین بالجهر کوي، دا خلک یې بد ګڼي که نه ګڼي؟ دا مونږ د دې ټولې دنیا طعنونو ته، پروپیکنډو ته غاړه ایښې ده او په حدیث عمل کوو. څومره ګران کار کوو. نو هغه آسان کارونه ولې نه کوو چې زمونږ په اختیار کې دي؟ هغې ته وایي د الله یره. ګران کار مو کړی دی، په آسان کار ولې جنت پرېږدو؟ په آسان کار باندې ولې جهنم ته لاړ شو؟ من خشی الرحمن بالغیب، چې کله ګناه کې په ګناه کې هیڅوک نشته، تاله اختیار دی، لیکن ته رب په ځان حاضر کې، ته رب ته وګورې، ته د رب یره زړه ته راولې او د الله د یرې د ګناه پرېښودو. ښه په ګناه قادره وې، ګناه دې کولی شو، چا منع کولی هم نه، چا لیدلی هم نه، اور بیا دې هم رب مخې ته کو، د رب د یرې نه دې ګناه پرېښودو. دې ته وایي اصل تقوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول علامہ ذهبی سیر و اعلام النبلاء کی لیکلی دی او هغه وایي چې زه تقوا صرف او صرف د تهجد پابندۍ تم نه وم. وایي زه تقوا صرف او صرف اشراق او چاشتو اوابینو پابندۍ ته نه وم. وایي دا خو اعمال دي، اصل تقوا دا د ګناه نه ځان بچ کول او هغه ځان بچ کول د خلکو د ملامتیا د وجې نه، د چا د ویرې نه، د چا د ویرې نه، لږ ورو وایه، د چا د ویرې نه؟ د الله رب العالمین د وجې نه چې الله زما یو ذات رب دی، یو داسې ذات دی چې هغه په دې ګناه خفه کیږي. زه د هغه لوی ذات د مینې د وجې، د محبت د وجې او د هغه د غیرت د وجې ځان د دې ګناه نه بچ کوم. دا کیفیت چې کله زمونږ جوړ شو، دا معاشره به سمه شي.
ځان وتړو دا نفس سره جنگ دی دا به کول غواړي یو قدم چې اخله ګوره رب په خفه کیږي که خوشحالي رب چې په خفه کیږي که تمامه دنیا دی خوشحالیږي خو رب خفه کول نه دی پکار تمامه دنیا دی خفه شي تمامه دنیا سره د ستا اختلاف راشي خو چې رب سره د معامله سمي تو کامیابی دیو جنا یو عالم تیر شوی دی علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دا یو کتاب د تلبیس ابلیس ډېر ښه کتاب دی په خپل ځای باندې ځینې خبرې ورکړې ډېرې سبق آموز دي هغه وایي ای مسلمانه دا ټوله دنیاوي پرېږده او الله سبحانه وتعالی هغه مخې ته کا او ځان په دې خبره باندې پوهه کا چې ستا تګ او ستا سفر الله سبحانه وتعالی طرف ته وای دغه سفر او دغه منزل مخې ته کا او وی وګوره چې رب سره ستا کاغذونه پاک دي که ګنده دي رب سره ستا کاغذونه پاک دي او که ګنده دي هغه وی که رب سره د معامله سمه وه رب سره د معامله سموا وای که تمام مخلوق ته پیل کړي خو چې رب سره د معامله سموا ته پاسې او ته کامیابی او بیا وای چې تو ګوره که ټول خلق ستانه خوشاله دی او ټول خلق ستانه مطمئن دی خو د رب په کاته کې او د رب په کاغذونو کې ته ګنده یې نو وای که ټوله دنیا د پاس کې بیا هم ته پیلې مونږ ځان رب سره تللی دی مونږ ځان معاشرې سره تلو دا عمل کوم زما کلی ما سره موافق دی که نه دی نو مونږ رب کلی ومنو کو الله مو ومنو کلی مو ومنو د کلی رضا او د کلی خفقان لحاظ چې کې دا ته کلی ته د رب نسبت ورکې د رب مقام د اله مقام د الوهیت مقام دا ته کلی ته ورکو دا ته رب ته ورنکو که ته واقع د رب نه یریدې ته متقي وې او ته د رب نه یریدې تا به په هر څیز کې اول څوک مخې ته کو لږ ورو وایه څوک به مخې ته کو لږ ژوندی اواز کوی صحیح ده نو تاسو به رب مخې ته کو ځکه رب باندې به تاسو ماین وی یو کار راغی یو خبر راله یو فیصله راله ته چې کله هم هغه په دنیا کې اول په رب سره مشوره وکړه د رب په قانون یې وګوره تا نه چې په رب خفه کېږي ته تمامه دنیا په ګلی ولي چې رب دې په بیلو ابه څه کامیابي چې ستا نه په رب خفه شو ابه څه کامیابي چې ستا په جهنم ځای شو ابه څه کامیابي چې ستا نه په جنت پاتې شو دا درد او دا غم به مسلمان کله پیدا کوي سره د دین منلو والله چې مونږ ډېر په بل روان یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل حدیث د بخاری شریف کې راځي وای جړل وای ای زما امتا ډیر د سمو عقیدو سمو اخلاق والا خلق میں جهنم کې پدا سے حال اولیدل چې په هغه حال ما ته رحم راغې د الله حبیب فرمای ما په ډرکارو جړل د الله پیغمبر فرمای ما و جړل ولې امت عقیده او عمل هم سم کو خود الله یره عزت نه د ورغله حلال او حرامو کې د الله حکم ته نه ګوري منلو نه منلو کې د الله د حکم د پیغمبر علی السلام د طریقې تابعدار شوی نه دی بیا هم جهنم ته روان دی بیا زنانه ولیدلې پیغمبر علیہ السلام فرمایل داسې زنانه مې ولیدلې چې کاسیاتن عاریاتن مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله چې د آخر زمانه زنانو کې با څه زنانه داسې جهنم ته ځي چې د هغې به دنیا کې لباس داسې چې عاریاتن سره د لباس نه به هغې بربنډې او بې لباسي نن زمونږ د زنانو لباس داسې دی او که نه دی مسلمانان جو کله به زمونږ د زنانو لباس د قرآن او د حدیث موافق کیږي دا به کله کیږي د مرګ نه پس دا عزم چې ما او تا ونه کو د قرآن او د حدیث داعیان چې دا عزم ونه کی آخر دا به څوک کوي
پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې زنانه وي چې سره د لباسه به بې لباس وي. ای خلقو زنانو ته داسې لباس راوړل چې په هغې کې د هغې اندامونه ښکارلی شي. په دې ښځم د الله لعنت ورېږي. کم سړي چې بازار نه داسې لباس راوړلی دی په هغه سړي باندې هم د الله لعنتونه راورېږي او دا یې د جهنم ته د تلو سبب ګرځي. وروڼو یو ورځ را روانه ده د هغه ورځې د یره چې زړه ته راشي همدقه تقوا ده. ای مسلمانه دا خو یقیني خبره ده چې یو نه یو ورځ ستا دا سترګې پټېدونکي دي. ای مسلمانه دا خو تا منلې ده چې د دنیا مال یو نه یو ورځ پاتې کېدونکی دی. ای مسلمانه دا خو تا منلې ده چې د دنیا جاه جلال دا ختمېدونکی دی. نو کم طرف ته چې روانې هغه طرف ته تیاري وکړه. لوی سفر ته روانې بس که رب سره تعلق جوړ کا، بس د رب بنده جوړ شه. رب ته جړا زده کا، رب ته فریاد زده کا، د رب حکم منل زده کا. دا اصل تقوا ده. وروڼو که د آخرت په دې سفر مو سوچ او فکر وکړو د دې ژوند څه فایده شته. کنی الله گواه دی که د آخرت تیاری ورکې نه نو د دې ژوند هیڅ فایده نشته. د دې ژوند فایده خو هله ده چې ته پې هغه لوی رب وګټې. دا ژوند خو هله قیمتي دی چې ستا پې د عرش د پاسه هغه رب چې ورته وایي، هغه الله چې ورته وایي، هغه ذات سره د تعلق جوړ شو. که تعلق د قائم کو، تعلق د کلک شو، په ځمکه اوسې خو تعلق د بره رب سره دی. بېشکه دا ژوند قیمتي دی. دا ژوند قیمتي دی. ولې؟ ستا پکې رب سره تعلق جوړ دی. که ته په ځمکه اوسې خو ستا تیاری د آخرت دپاره دی، جنت طرف ته روانې. بیا خو که ته ډېر غریب یې، ته که په ناره خېټه یې، ته که په کمزوري لباس یې، ای مسلمانه بیا هم ته قوي، ته سمې طرف ته روانې. خو که ستا په رب سره تعلق خراب دی، ته دنیا کې ژوند تېری خو تا نه رس ته رزه رب خفه دی. ته دنیا کې ژوند تېری خو تا نه رب ناراضه دی. ای که ته کروڑپتی او لکپتی خو ته ناکامه روانې. ته ناکامې، ته بیا صفر یې، زه بیا صفر یم. دا زړه به کله دې خبرې طرف ته متوجه کوو چې الله رب العالمین یره زړه ته داسې مخامخ کو چې جړا مو وي، فریاد مو وي، قدم علو ووایو با زه یو رب له روان یم، زما هغه رب سره کاغذونه صفا کول پکار دي، تمامه دنیا پرېږدو. دا زړه به کله جوړېږي؟ دا طریقه که چاته معلومه وي نو زه به د هغه طالب علم شم. دا طریقه ما ته وښایه. مونږ خو رب ته روان یو، دا په څه کې اخته یو د دنیا په مینه او محبت کې؟ دا ولې صرف او صرف د اعلی بنګلو شوقیان شو؟ دا ولې موږ د زیاتو پیسو جمع کولو په طلب شو؟ دا ولې زموږ صلاحیتونه صرف په دنیا استعمال شو؟ دا ولې زموږ زړه کې شیطان کور جوړ کو؟ دا ولې موږ د جهنم هغه سرو لمبو ته روان یو؟ دا ولې نن زموږ نه رب خفه دی؟ دا احساس به کله پیدا کیږي؟ دا انقلاب به کله راولو چې د رب تابعدار شو، رب ته په جړا شو، رب سره صلح وکړو، رب سره خپل کاغذونه برابر کو؟ دا درد او دا غم به کله پیدا کیږي؟ هر څوک چې مړ شي مونږ وایو دعا یې په حق دی وکړي. هر څوک چې مړ شي مونږ وایو الله دې وبخي. خو په دې خو کار نه کېږي. کار دا ده چې نن په دې ژوند کې عزم وکړه چې ای ربه زما په ګناهونو د عفو قلم راکاږه. نن عزم وکړه چې ای ربه ډېر ګناهګار یم خو آینده به ستا تابعدار یم. څه چې قرآن ویلي دي، څه چې احادیثو د محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم ویلی دی اے رب پلار پرېږدم خو قرآن او حدیث نه پرېږدم اے رب کلی پرېږدم خو قرآن او حدیث نه پرېږدم اے رب پیر او امام او مجتهد پرېږدم اے رب قرآن او حدیث نه پرېږدم اے رب خپل تنظیم پرېږدم اے رب خپل پارټي پرېږدم اے رب خپل جنډه پرېږدم خو اے رب قرآن او حدیث نه پرېږدم دا اصل تقوا دا پر رب باندې غیرت اصل غیرت دی دا غیرت په مونږ کې کله پیدا کی دې کې شک نشته چې چا د چا ځمکې ته لاس کو په ځان وجني که نه وجني اے مسلمان دا غیرت ما ته معلوم دی دا مسلمان کې شته که چا د چا ښځې ته بد وکتل کنزل پرېږده د کنزلو په خوا تیر شو مونږ ټوپک تماچه رالو که نه رالو نه رالو اے قوم دا غیرت ما ته پته ده که چا د چا زویله سپېړه ورکړه اے مسلمان ما ته پته ده مسلمان قوم په دې غیرت کوي خو اے قوم دا مو د نجات ذریعه نه ده څنګه چې په ښځه غیرت کوو څنګه چې په بټي غیرت کوو څنګه چې په بچي غیرت کوو د دې نه زیات غیرت به د الله او د الله په رسول باندې کوو که نه به کوو دا غیرت اصل تقوا ده دا د الله په نوم غیرت کول دا د الله د پاره جنگ کول دا د الله په مینه ځان بدنامول دا د الله په وجه ځان طعنو ته ورکول والله چې دا غیرت نشي دنیا کې بل غیرت نشته دا کلک عزم پکار دی ژوند خو هغه لار کې د دوو کسانو جنگ دی او تا په یو کس غیرت وکړو د هغه ملګرتیا دې وکړه دا احسان به هغه هېر کي څه به وایي وی به چې پلان کی ما سره جنگ و زما خلاف کو د زما ملګرتیا کړې ده کله کله اولاد ته نصیحت وکړي وي که زه مړ شم هم د سره به غم خادي نه پرېږدی وایي ده په ما څه کړي دي غیرت کړی دی نو دا خو د ده غیرت دی د بنده چې په مرګ کې هم وصیت کوي هغه لوی ذات لږ غیرتي دی که ډېر دا غیرت د هغه صفت دی خلک رالل دې کې هم تعویلات شروع کړو د الله توحید دې خبرو هم ګډوډ کو چې تعویلات شروع شو الله چې کم صفات ځان له بیان کړي دي دې کې به الله حاکم ګڼي که دې کې د خپل عقل او خلق حاکمان کړل دا هم شرک دی الله فرمایي مال الله ثابت دی مال ساق ثابت دی وجه او مخ ثابت دی دو لاسه ثابت دی د عرش د پاسه استوا ثابت ده الله فرمایي دې کې ما بل چاله اختیار نه دی ورکړی پیغمبر پکې تعویل نه دی کړی ته چې پکې اوس خپل عقل او خلق منې دا تا د الله او د الله رسول د پاسه نور خلق حاکمان وګڼل کو نه ګڼل نو چې کله ته په د صفاتو مسله کې تعویل کې ته ځان ته موحد پکې مخلوي توحید خو تا غار غار کو توحید خو هغه چې الله څه فرمایلي او خلکو په طعنې کولې او ته په کلک شوې دا اصل توحید دی صرف دا خو نه چې الله ته به حاجت روا وي الله ته به مشکل کوشا وي خیر دې که د هغه نومونه او صفاتو کې څوک هر رنګه ګوتې وي توحید خو دې ته وایي د رب قانون باندې کلک شه که اسماء او صفات دي که ذات دي او که صفات دي دا نه چې یو جز د توحید راواله او نور پسې د خلک ډرامې کوي ته غږ مه کوه بهرحال عرض مې دا کو چې کله ته په یو عام سړي غیرت وکې هغه تر مرګه پورې نه یېروي ای خلقو چې مونږ په رب غیرت وکړو رب نه به غیرت زمونږ هېر شي هغه ذات باندې یېره راځي په هغه ذات د چا روب راځي هغه ذات د چا نه مجبوره کېږي ای قومه کلک عزم وکړئ په رب باندې غیرت پکار دی د رب تابعداري پکار ده قرآن او حدیث د رب دین دی قوم دې له دې مقابله کې پرېښودو پلار دې پرېښودو رشته دار دې پرېښودل کلی دې پرېښودو قرآن او حدیث دې واغستو دا په رب باندې غیرت دی او په هغه رب مې دې قسم وي چا چې په رب غیرت کړی دی الله یې دنیا کې هم اوچتوي الله دنیا کې هم عزت ورکوي او آخرت خو دې د داسې عزتمندو ځای انشاءالله په رب غیرت زده کې اور الحمدلله تاسو خو په رب غیرت کوئ چې د قرآن او د حدیث ماحول جوړ وي هغه جومات کې تاسو مونځ کوئ والله چې په ځینې کلو کې مونږ سره خلک سلام له نشي راتلی پټ مو ملګري مفتی صاحب سلام له نه درځو څوک به م وویني ته په قرآن او حدیث بدنامي الله اکبر انا لله و انا الیه راجعون دا داسې مسلمانی او داسې اسلام دی داسې حال دی
چې که څوک جامت کوي او نایي دی هغه د خیر د کوي جامتونه قوم د هغه خلاف نه راپاسي. که یو سړی د واده نه مخکې ډمې راولي او ټول کلي کې ډمې وګډېږي خیر دی نه مولا راپاسي نه امي راپاسي. که په کلو کې چرس څکلی کېږي پوډر څکلی کېږي ټنګ ټکور کېږي ناروا کارونه کېږي ټول کلي کې چیرمین نه راپاسي اجي صاحب نه راپاسي ملک صاحب نه راپاسي خان صاحب نه راپاسي جیداد والا نه راپاسي وایي زه کېږي به په دې ګناهونو د هیچا پروا نه خو که په قرآن او حدیث عمل وشي فتوی د مولانو بلا کفر ته رسول د مولانو بلا ټوپکې او تماچې د عوامو بلا. اے قومه کله به قرآن زده کوئ اے انسانانو کله به احادیث د رسول الله زده کوئ تر کمې به د قرآن نه ناخبره یو تر کمې به د احادیثو د محمد مصطفی د تعلیم نه ناخبره یو ټول عمر به داسې جهالت کې تیرو. آیا یو ورځ به داسې نه راځي چې کلک عزم وکړو چې قرآن به منم احادیث د محمد مصطفی به منم داسې ورځ به یو ورځ راشي؟ نیت مو کړی دی چې را به شي عزم مو کړی دی چې قرآن او حدیث د پاره زما سروم قربان دا عزم مو کړی دی که هسې انشاءالله وایو الله دې دا عزم مونږ ته نصیب کړي. کلي کې 15 کسان داسې پیدا شي چې هغه نران وي د الله په دین غیرت وکړي والله الله هغه کلي کې انقلاب خوروي. دا زمونږ مشران اقبال حسین دي بابو لالا دي دا ملګري عوام دي خو یو نیت یې کړی دی یو نیتو تاسو ته څه پته را بلوچستانه پورې لړ شئ زمونږ دا ملګري یادېږي ویل ته زمونږ د قرآن او د حدیث د عقیدې ملګري دي دې سره زمونږ څه تعارف دی جیداد مو ورسره شریک دی که کاروبار مو ورسره شریک دی صرف د عقیدې لین دی او د عقیدې تعلق دی او فخر کوو په داسې تعلق چې زمونږ تعلق د مال او د دولت د وجې نه دی د قرآن او د حدیث د وجې نه دی او الله رب العالمین دی دا تعلق په مرګ هم ختم نه کړي. الله مو دې دا د قرآن او د حدیث ملګري جنت کې یو ځای کړي. دلته خو دردونه دي دلته خو تکالیف شته دلته خو د قرآن او د حدیث منهج باندې د مولانو فتوی دي د خلکو د کاڼو ګزارونه دي دنیا کې دا درد مونږ ته قبول دی الله دې جنت کې مونږ ته خوشحالي راکړي. که د علماو دا رویه وي چې په ګناهونو باندې غیرت نه کوي بے حیايۍ خلاف نه راوځي د ټنګ ټکور خلاف نه راوځي همیشه چې راوځي د قرآن او د حدیث مقابلې ته راوځي په رب مې د قسم وي نه خو په دې ملک انقلاب د قرآن او حدیث راتلی شي والله چې نه د عوام دینداره کیدی شي والله چې نه مونږ رب رضا کولی شو والله چې نه مونږ جنت ګټلی شو. د دې جنت د ګټلو دپاره او د دې آخرت د تیارۍ دپاره پرېږدي به نو رشته دار به پرېږدي نو کلی به پرېږدي مور پلار به کله کله پرېږدي دا رب ګټل ډېر ګران کار دی والله که دا آسان کاري. ته چې یو 15 مرلیزې دنیا کې اخلې دوبۍ ته چکر لګې که نه لګې پنور مزدوري کې که نه کې ساګ او دال خورې بچت کې که نه کې ولې مرلزې اخلم او هغه ناشنا سهولیاتو والا جنت دا تش په سبحان الله والحمدلله اخلی و عقیده و عمل د قرآن او حدیث خلاف سوچ خو پکار دی فکر خو پکار دی. دعوه دا کې چې الله جنت میں نصیب کې دعوه دا کې چې الله د عرش د سوري لاندې رالځای راکړي دعوه دا کې چې اے الله د حوض کوثر اوبه مې نصیب کې عمل دې د قرآن خلاف عقیده دې د احادیثو خلاف د محمد مصطفی په دین باندې ننګ نشته او سوالونه اوچت اوچت کې اے خلق راشه چې قرآن او حدیث باندې خپل ځان منور کو. زمونږ ټول کلی خلاف دی دا زمونږ رور عبدالرحمن صاحب طالب العلم الله دې ورته ډېر لوی علم و صلاحیت ورکړي دی هلته مونږ سره سبقونه ویلي دي زما حال دې ملګرو ته معلوم دی ټول نه شراب او ښایسته ژوند زمونږ په کلي کې مونږ تېر کړی دی چېرته زمونږ خاندان کې دشمني نشته ښه عزت ښه قدر
والله چې د قرآن او د حدیث د منهج نوم مو واغستو او د الله د پیغمبر په احادیثو باندې مو غیرت وکړو والله چې زمونږ د لوڼو بې عزتۍ خلکو وکړې خلکو د ښځو بې عزتۍ شروع کړې خلکو کنځلې شروع کړې خلکو جګړې شروع کړې خلکو اختلافات شروع کړل دا څه وجه ده نه مو چاته کنځل کړی نه مو د چا په جایداد حمله کړې وه چې څه مو کړي دا څه تکالیف را رسي صرف د دې وجې نه موږ وایو ای خلکو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله ومنئ او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنئ دا د امن پیغام دی که د شر دا د امن پیغام دی که د شر د امن پیغام دی که د شر بیا ولې په دې خبره دومره جګړې کیږي بیا ولې زموږ مسلمان په دې خبره نه دی پوهه عوام قسم دی عوام په دین ماین دی چې دی ورته ووایي حدیث د رسول الله علیه السلام دی چې رفع الیدین شته ورته دی ووایي حدیث د رسول الله علیه السلام دی چې په تیزه آمین شته چې ورته دی ووایي حدیث د رسول الله علیه السلام دی چې جنازه کې فاتحه وایه عوام وایي چې رسول الله ویلي دي نه د چا پکې څه کار دی عوام په دین ماین دي والله زما مولا ته دی الله هدایت وکړي زما عالم دی په منبر چغیدون کې دی الله وکړي چې دی د قرآن او د حدیث تابعدار شي دی وایي چې چیک شو رسول الله علیه السلام فاتحه جنازه کې ویلې ده خو ویل په دوه قسمه دي یو قسم چې دی قصد الصنای یو قصد القراءتی دا قصد القراءت چې دی دا یې نه دی کړی دا قصد الصنای کړی دی عوام ورته وایي لنډ مطلب څه وایي لنډ مطلب دا چې دا مه وایه نو د مړي اخري خدمت دی او جنازې زمونږ خو ماشاءالله 38 سیکنډه کې خو بېغمه شوي دا هغه سړی دی چې ټول عمر یې تا له اړه درکړې ده ټول عمر یې تا له پیسې درکړې دی مولوي صاحب د هغه جنازه 38 سیکنډو ته راله دا زمونږ د دین حال دی نو زما د منبر او محراب عالم دی الله د قرآن او د حدیث تابعدار کی دا معاشره به سمه شي او ای قومه دا د امن دعوت دی د عالم عزت په دې کې دی چې قرآن او حدیث بیان کی د عوامو حیا د عوامو عزت د عوامو اتفاق د عوامو اتحاد په دې کې دی چې قرآن او حدیث باندې منور شي تاسو خو یو ځل عزم وکړئ کلک د قرآن او د حدیث تابعدار شئ چې ستاسو کورونو کې الله سوره خوشحالۍ راولي دا قرضونه چې دي دا ناشنا بیماری چې دي دا ناشنا ټینشنونه او تکالیف چې دي دا هر ورځ چې کور کې جګړه ده دا کله یو تماچه راغستې دا کله بل تماچه راغستې دا تا د قرآن او د حدیث نه باغي الله ستا زوی ستا نه باغي کړی دی ما او تا د قرآن او حدیث نه بغاوت کړی دی زمونږ ښځو زمونږ نه بغاوت کړی دی مونږ د قرآن او د حدیث نه باغیان یو زمونږ بچي او زمونږ خاندان زمونږ نه باغي دی که مونږ د قرآن او د حدیث طرف ته متوجه شو او خپل اعمال خپل غم خپل خادي خپل منځ دا مو د قرآن او د حدیث سره موافق کو قسم دی دا بچي به تابعدار وي دا ښځه به تابعداره وي دا خلق به تابعدار وي خدا یو عزم دی دا یو درد دی چې مسلمان په زړه کې پیدا کی چې د قرآن او د حدیث تابعداري په مونږ کې راشي او کرانه لا پس د مرګه چغې وایي دا مردگان چغې وایي دا الله حبیب په دې حدیثو کې فرمایي چغې وایي دا مرده ای زما خلکو دا زمو چاته پرېښودم راشه ما بوزه راشه ما واپس کې په ما خو عذاب دی په ما خو تکالیف دی اور راتلو سره ورته فرشته وایي لا اهلا لک ولا سهلا تا ته د اړو خوشحالي نه وي په ځمکه چې څومره خلک ګرځېدل وایي د ټولو نه بدترین ما ته ته ښکارېدې ځکه نه د قرآن د عقیدې کتابو نه د احادیث د رسول الله د عمل ژوندو نو وایي ټولو کې وایي اوس به ته زما عمل ووینې نو حدیث د ابو داود شریف کې راځي د اهل علم ناس دي وایي د څلورو طرفونو نه پې دا ځمکه راشي او دې داسې رونیسي چې راوینیسي دومره زور ورکړي چې د چجو نه ولا ټکار خلاص کړي او رامنجوړیای کړي او ورته وایي دا ستا د عمل نتیجه ده تر قیامته به ته په دې عذاب کې مبتلا یې رب مو دې له دې نه بچ کړي اور بیا رب ته مخامخ کېدل نی هغه د آخرت
هغه سخت نور دی په هغه میدان به بې لباسه یو چغې به وو د نفسي نفسي چغې به وهو ای خلقو هغه میدان کې به څه پکارېږي بیا ګورې جنت دی او یا جهنم دی پل صراط نه ښکته غورځېدل دي والله دا د قرآن په زور به ځو د احادیثو په زور باندې به ځو دا کم ژوند چې زموږ روان دی الله مکه جهنم مو ځای نه شي داسې عذابونه دي داسې سختۍ او تکالیف دي چې هیڅ څوک ته بیا نجات نشي راکولی راځئ چې نن اخر کې دا عزم وکړو چې موږ به خپل ژوند د قرآن او د حدیث تابعدارۍ کې وقف کوو د څوک چې وایي چې زه به د قرآن او د حدیث مقابله کې کلی هم پرېږدم کور به هم پرېږدم دوستان به هم پرېږدم خو الله او د الله رسول به اخلم په قرآن او حدیث به زما عملي هغه لاس اوچت کې چې ما ته پته ولګي انشاءالله دا مو عزم دی او که نه دی چې قرآن حدیث باندې به عمل کوو قرآن او حدیث به د تمامو خلکو نه اوچت ګڼو که نه به ګڼو په ناره خېټه به د قرآن او د حدیث دا دعوت تمام کلي ته رسو که نه به رسو تمام دنیا ته به د قرآن او د حدیث دا پیغام رسو که نه به رسو یو بل سره به کلکه ملګرتیا د قرآن او د حدیث د وجې کوو که نه به کوو کلک اتفاق اتحاد به د قرآن او حدیث د وجې ساتو که نه به ساتو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر